کتونکو سلامونه کوم. افسروان صاحب را سره موجود دي چېرته چې په ډین پلازه کې نن د هغوی په مبارکو لاسو باندې د اعتماد ټریول د څلورمې ایجنسۍ باقاعده افتتاح وشوله. ایم ډي خو هم موجود دي حاجي وحدت خان، او موږ سره ډېر تکړه تکړه ډاکټران هم چې افسروان صاحب سره هم راغلي دي، او موږ سره ډاکټر الماس صاحب چې کوم دی زموږ د پشکلاوتي قامي جرګې کنوینر دی د 400 هغوی موجود دي. نور هم ډېر تکړه تکړه مشران راغلي وو. افسروان صاحب سره چې ملاقات وشي هسې لږ سړی تازه تازه شي. نو موږ الحمدلله د دې نه پس چې لاړ شو نو جذبه هم نوره ځوانه شي. راغلي وو افسروان صاحب اعتماد ټریول وحدت حاجي صاحب سره ستا ناسته پاسته او بیا سوچ د کاروبار خلک کوي که نه، خلک وایي چې بس راکوه راکوه، خو دا اعتماد ټریول درته څنګه ولګېده نن چې تاسو افتتاح وکړله او دی خواهش وو افتتاح به کوي افسروان صاحب به کوي. نو شیرپاو صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. څومره چې کتونکي دي دواړه محترمین ډاکټر صاحبان او زموږ وحدت حاجي صاحب، رښتیا خبره دا ده په دې دنیا کې شیرپاو صاحب هر یو کار کاروبار دی، څوک یې خرڅوي څوک یې اخلي. دا ته د دنیا هر ګوټ ته چې ځي موږ چې د صحافت دا خبرې کوو نو دا هم یو کاروبار دی. موږ سټوري کوو او موږ ته زموږ اداره پیسې راکوي. دا که زموږ اعتماد ټریول دی، دا که څوک جوار خرڅوي، که څوک ژرنده کوي، که څوک څه کوي، خو بیا په دې کاروبار کې یو ښه کاروبار، اعتمادي کاروبار او هغه کاروبار چې په هغې کې تا سره 10 خلک په روزګار شي، نو هغې نه به اعتماد ټریول جوړ شي، د هغې نه به محمد میډیکل کمپلیکس جوړ شي، د هغې نه به لوی لوی ادارې جوړې شي. زه یو ځل بیا په دې ټولو پوښتنو باندې ستا د پاڼې د لارې غږ کومه چې خپل په چاپېرچل کې واړه واړه کاروبارونو ته وده ورکوي. کاروبار یوازینۍ لاره ده چې دا د قانونو معاشي بحران، دا د قانونو اقتصادي بدحالي، دا د زیرو نویستۍ چې دا ختمولی شي. نو چې څومره هم ملګري دي نن اعتماد ټریول په دې بنیاد باندې ردی د څلورم شاخ موږ د پرانستې دستوره وکړه چې موږ خلک انکریج کړو. پېښور کې هم روزګار کېږي، 400 کې هم کېږي، نوښار کې هم کېږي. یریږئ مه، روزګار وکئ. نو دا نه یوازې تاسو بلکې ستاسو سره سره په چاپېرچل کې ډېر زیات خلک هم ساتي. او دا خبره زه بیا بیا کومه چې پلار مې افلاطون نه و، خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. یوه پیره چې د ډوډۍ دغه ستونزه د خلکو حل شي، د کې به کریټیویټي هم راشي، دی به مثبت هم شي، دی به ښه خبرې هم کولی شي او ښه کار هم کولی شي. ډېره مینه او احترام. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. افسروان صاحب یو سمندر دی د الفاظو، خبرې ورسره ډېرې کېږي، خو وویرې ولولې د ده پیج ته لاړ شئ. زه په لار راتلم، ما په یو بل چینل باندې د دوی انټرویو کتله. هغه انټرویو نه ما چې کوم زده کړه وکړله او هغې کې چې کوم میسج او پیغام اچولی و، نو اجتماعي سوچ کوي، انفرادي سوچ نه نفرت کوي. نو راځئ د داسې قسمه خلکو سره مینه وساتئ او داسې قسمه خلک درانه کړئ. نو چې تاسې څومره درنوئ نو دوی به مخکې دي، موږ ولې دعاګو یو. او بیا اعتماد ټریول سره چې هغه کومه مینه ده او خپله ټریول ایجنسي یې ګڼي، نو تاسو یې خپله وګڼئ. مننه، خوشحاله اوسئ.